अस्सलाम वालेकुम कतुनको په خیرلی وایو تاسو ته د مشرق سپیشل پروګرام مشرق مارننګ سپیشل کې ملګرو زه يم تاسو قربا صابر شاه هوتی په دې پروګرام کې به مونږ تاسو سره څنګه چې مخکې هم یو سلسله وا اوس دا مونږ په نوې طرز باندې نوې سیګمنټ سره دا پروګرام شروع کړی دی. تاسو سره به مونږ شیر کوو په دې کې د اخبار سرلیکونه هغه اهم موضوعات کوم چې عام خلکو سره ریلیټډ دي، کوم چې د عام خلکو مسلې دي. د اخبار په سرلیکونو کې موږ تاسو سره شاملو د مشرق اخبار اهم خبرونه او د دې نه علاوه موږ په هغه اهم خبرونو په اهم موضوعاتو باندې خبرې کوو کوم چې د عام خلکو مسلې دي. په دې کې موږ خلکو سره هم خبرې کړې دي، د خلکو رائے هم موږ راغشته ده او د دې نه علاوه موږ تاسو سره په د نرخنامې چې کمی دي د پرایس لیست چې کم دی په هغه باندې خبرې کوو او د هغه مسلو باندې خبرې کوو چې کوم ډایرکټ یو عام سړي سره هغه تعلق لري. مونږه خبرې کړې دي په دې عقل باندې عام خلکو سره او هغه رائے مونږ هغه شته په هغه سیګمنټ کې به هم مونږ تاسو سره خبرې کوو. اول مونږ راځو د اخبار یو اهم کوم چې د مشرق اخبار لیډ خبر دی هغه ته راځو د ویکسین چې کوم حکومت یو فیصله کړی دا چې کم سرکاري ملازمین هغه چې ویکسین نه لګوي نو هغه ته به تنخواګانو اجرا نه کیږي. نو په دې باندې به موږ هم تاسو سره خبرې کوو چې آیا دا څه وجه ده چې د خلکو د طرف نه د ویکسین د نه لګولو یو رجحان پیدا کیږي او د هغې وجې څه نو د هغې لپاره بیا حکومت دغه فیصله کړې د سند حکومت نه پس چې په خیبر پښتونخوا کې به هم هغه سرکاري ملازمین کم چې ویکسین نه لګوي نو د هغې دپاره به د تنخواګانې به هغې ته نه ورکولی کېږي. نو دا وجه هم دغه د صرف د پاکستان که موږ وګورو دا په پاکستان کې صرف دا مسله نه ده بلکې دا په نورو ملکونو کې هم دا مسلې را روانې دي. که موږ د امریکې مثال واخلو، که موږ د نورو ملکونو مثال واخلو، په امریکا کې هم داسې ریاستونو کې هلته کې هم داسې خلک شته چې هغې د ویکسین لګولو نه انکار کړی دی او د هغې وجه دا ده چې کوم د دې ویکسین په باره کې یا د دې وبا په باره کې دا عالمي یو سوچ غونډه کې پیدا شوی دی چې دا یو سازش دی. ځکه چې برطانیې که تاسو ګورئ نو هغه د رشیا او د چین دغه یو مثال ورکوي چې دلته نه دا وبا راغلی ده او هغه دغه سره نو زیاتر خلکو په ذهنونو کې هم هغه خبرې دي. په پاکستان کې که موږ وګورو نو په پاکستان کې هم دا بدقسمتي ده چې لکه بعضې خلکو کې زیاتره کې خو بعضې خلک چې کوم دی دې ته یو دغه وایي یو سازش وایي او دا وبا چې کوم دی اصل نه ګڼي او د طبي ماهرینو هغې په مشورو باندې عمل نه کوي. نو پکار خو دا ده چې مونږ په دغه سیزونو باندې عمل وکړو خو چونکې سوچونه بدلي، رویې بدلي نو د هغې د وجې زیاتره خلک دا سیزونه اګنور کوي او په دې باندې عمل نه کوي. نو اوس حکومت دا فیصله کړی چې کوم سرکاري ملازمین دي نو هغې به اول خپل چې کوم د هغې کور والا دي په خپله باندې به هم دا ویکسین لګوي او د هغې چې کوم کور والا دي هغې له به هم دا ویکسین یقیني جوړوي او هغه سرټیفیکیټ یې به وړي د ویکسین نو د هغې نه پس به د هغې ته دا تنخواګانې چې کوم دی هغې ته ملاویږي. اول سند حکومت دا فیصله کړې وه. نو که موږ وګورو او هم دې موضوع سره ریلیټډ نن په دې زموږ په لومړنۍ صفحه د اخبار یو بل خبر هم دی چې پښتونخوا کې بیک وک پښتونخوا में बैक वक्त कोरोना कांगो मलेरिया डेंगू के खतरात दरपेश. نو ګورئ همدغه مسلې چې موږ احتیاطي تدابیرونه کوو موږ په هغه طبي ماهرین چې کوم دی د هغې په مشورو باندې عمل ونه کوو نو بیا هم دغه مسلې پیدا کیږي او وبا چې کوم دی هغه پیلاو شي او هغه دومره بیا یو نقصان وکړي نو هغه ډایرکټلی ظاهره خبره ده چې عام خلکو ته د هغې نقصان کیږي. که مونږ وګورو په لومبني لهر کې مونږ وګورو نو په لومبني لهر کې خو چونکې یاره وایي او خوف او خلکو هم هغه ډېر زیات لږ سنجیدګۍ سره وایي په لاکډاون باندې هم په صحیح معنو کې عمل پې وکړی شو. خو بیا وروستو چې کله دویم او درېیمه لهر کې موږ وکتل نو د خلکو هغه رویې هغه شان نه وي. لاکډاون هغه شان فالو نه کړی شو، حکومتي احکاماتو شو، د طبي ماهرینو هم دغه وکړو خو په هغې باندې هغه شان عمل درآمد نه کړی شو. نو په درېیم لهر کې بیا موږ وکتل د هغې تباهي هغې سره چې کوم دومره ګڼ شمېر کې اموات شوي وو، خلک متاثره شوي وو، زموږ هیلث سیسټم ودرېده. نو که مخکې اوس مونږ د ویکسینیشن د کوم عمل چې کوم دی که په دې باندې مونږ هغه شان عمل درآمد ونه کړو نو په مستقبل کې بیا کېدی شي
چې دا وبا نور هم تیز شي او خلک نور هم متاثر شي. نو په کار خدا دی خو حکومت دغه یو سټپ اخیستی دی چې اټلیسټ سرکاري ملازمین به دغه کېږي. د دې نه علاوه موږ یو بل خبر ته راځو. پرون په سوشل میډیا باندې هم او ډېر سنجیده خلکو د خپل اکاونټس نه دا شیر کړو. د پاکستان د بھارتی فلم انډسټری لیجنډ اداکار د چا تعلق چې پېښور سره دلیپ کمار د هغې د مرګ افواګانې پیلاوې دي چې هغې خدا ناخواسته دغه شوي وفات شوي دي او ډېرو غټو خلکو دا افوا چې کوم دی نو صحیح وګڼله او په دې باندې یقین وکړو. خو شکر الحمدلله هغې په هسپتال کې دي، د هغې ټریټمنټ روان دی، ډاکټرانو هم دغه کړی، د هغې د طرف نه هم د خانداني ذرایع نه هم دا شیز کلیر شو چې دلیپ کمار چې کوم دی هغه بالکل صحتیاب دی او د هغې دغه ته داسې قسم څه هغه نه دی شوی. بل یو تاسو سره یو ډېر اهم خبر شیر کوو. نن زموږ د مشرق سپر لیډ خبر دی چې په 2 محکموں کې 7 محکموں کې 49 کیڈر متروک قرار اور 9245 اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ. تاسو اندازه ولګوئ چې دا څومره غټ خبر دی. لکه داسې اسامیانې داسې دغه چې کومو زموږ په محکمو کې وو چې د هغې هېڅ ضرورت نه پاتې شوی، یا هغه اسامیانې چې کومې وي نو هغې د هغې نومونه بدل شوي دي، د هغې هغه اصطلاح بدله شوې ده. لکه موږ وګورو نو تندور چی، مثال چی، آیا، لوهار، هاوس کیپر، دا داسې دغه وی چې لکه د دې نور اوس ضرورت نو پاتې شوی په محکمو کې. او دا 245 دغه وی اسامیان د دې اوس دا ختم کړل شوی دي او حکومت دا فیصله وکړه چې دا ونورې په دې باندې به بارتیانې نه کېږي او کم خلک چې آلریډي په دې باندې کار کوي نو دا به د ریټایرمنټه پورې ودې نه پس په دې اسامیانو باندې بارتیانې نه کېږي. مونږ دلته کې اوس بل دغه ته راځو. زموږ چې کوم د سټي پیج دی په کوم باندې چې کوم زموږ لوکل د ښار چې کوم دغه خبرونه دي ریلیټډ مسایلو سره نو په دې باندې یو سوري پرون شوې ده. فصیلي شهر د پېښور یو ډېر تاریخي دغه دی. په دې کې چې کوم دی دا یو عظمت ربطه ده او د عظمت ربطه ده کوم چې ورو لګیا دي د ماضي حصه جوړېږي. د هغې وجه دا ده چې حکومتي توجه نشته دې طرف ته، د حکومت ته طرف نه اعلانات وشي، په هغې باندې څه لږ ډېر اقدامات هم وشي، خو اخر دکه وشي چې هغه څیز ورو نو د دې د تصویرونه هم د دې باقاعده په دې اخبار کې شایع شوي دي. نو حکومت له پکار دی چې د پېښور چې کوم تاریخي ځایونه دي، د پېښور چې کوم پہچان دی نو چې د هغې طرف ته لږه توجه ورکړي شي او دا یو دغه وکړي شي چې یاره د دې ځای دا تاریخي ځایونه چې کوم دي نو د دې تحفظ وکړي شي. مخکې ورځو خبر راغلی د دلیپ کمار او د راج کپور د کور څومره مسایل یو، څومره پیچیدګیانې وې، هغه خلکو چې کوم دی بالکل لکه چې کوم دغه کورونو مالکانو نو هغې سره بالکل هم لکه د حکومت سره د تعاون نه کېده. خو برلاخر خوشخبري دا وه چې اوس هغه حکومت د هغه په تحویل کې واخیسته او هغه کورونه به چې کوم دی اوس بالکل یو تاریخي مقام به جوړ کړی شي، هغه په خپل زوړ حالت کې به هغه دوباره جوړ کړی شي. نو دا یو مثبت خبر دی او حکومت له پکار دی چې دغه نور زموږ څومره تاریخي مقامونه دي نو هغې طرف ته توجه ورکړی شي. خبره که موږ وکړو د جون میاشته ګرمي هر کال په پېښور کې په دې میاشتو کې ډېره کرانیک موسم وي نو لوډ شیډینګ هر کال چې کوم دی موږ ګورو نو د لوډ شیډینګ مسلو سره موږ مخ یو او لوډ شیډینګ خو په غونډه صوبه کې کېږي، پېښور کې هم کېږي، خو د وابډا د طرف نه چې کوم یو دغه طے شوی دی چې هغه علاقو کې به لوډ شیډینګ نه کېږي. په کومو علاقو کې چې ریکوري زیاتوي، کم خلک چې بلونه خپل صحیح طریقې سره ادا کوي، خو د هغې نه باوجود هم د خلکو دا شکایت دي چې موږ ته بجلی نه میلاویږي، موږ بلونه هم جمع کوو، زموږ علاقو کې د بجلی د غلا هم څه داسې دغه نشته. خو د هغې نه باوجود نو دا یو فیصله شوې ده چې یاره د پیسکو خلاف به په سړکونو باندې مظاهرې کېږي، په سړکونو باندې مظاهرې کېږي چې کله نه د خلکو په کورونو کې یا په دفترونو کې د هغې مسایل حل نه کړي شي نو هغې چې کله روډونو ته راوځي تاسو ته پته ده بیا د روډونو څه حالات وي، د ټرافیک څه حالات وي.
خلکو ته څومره تکلیف وي هسپتال ته چې کوم خلک ځي امبولانس چې کوم ځي نو یو ډیر عجیبه غونته کې صورتحال په ښار کې نو په کار خدای دی چې په سړکونو باندې د راوتونو مخ کې اوس چې څنګه دي خلکو دمکی ورکړی چې زموږ مسله حل نه کړی شو لوډ شیډینګ ختم نه کړی شو نو موږ سړکونو ته راوځو نو په کار خدای دی چې حکومت د خلکو دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي او د کورونو د دفترونو راوتونو مخ کې دی له یو داسې دغه وکړي چې دغه نوبت را نشي دغه شان بیا د وابډي انجینران دي موږ وګورو په دې کې موږ سره دا غټ خبر لګېدلی دی چې د بجلۍ د بندولو دمکي ورکړې ده چې که زموږ مسلې حل نه کړې شوې نو موږ به په خیبر پښتونخوا کې موږ به دا بجلی به موږ بند کړو دا مسلې دي حکومت له پکار دي چې ټایملی د دا ایډرس کی کني بیا حالات هم دغه شان شي چې د کابونه بهر شي او خلک بیا روډونو ته روزي او د روډونو ډېر بد حالات وي دا اهم خبرونه دي زموږ د مشرق اخبار کم چې ترجیحي بنیادونه دي چې حکومت په دې باندې د دې خلکو دا راځي چې کتونکو ګورو موږ سره یو کال دی هغې سره خبرې کوو چې دې څه ویل غواړي السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام د جی تاسو خپل لږ تعارف وکړئ تاسو څوک یې او د کوم ځای نه خبرې کوئ سلمان خبر کوم لور دیر باړ ښه جي ښه وایه جي تاسو د بجلی په حواله باندې خبره کوئ یاره جي تاسو ته زه یو گزارش کوم تاسو د خپل ټي وي والیوم لږ غونډه کې په مزه کې ځکه چې بیا ستاسو اواز کلیر نه راځي جی جی ښه جي وایه جي تاسو به څه ویل غواړئ پروګرام کې جي زمونږ خو به دا وایي چې زمونږ د لور دیر بجلی مخکې ډېر بحران او اوس شکر دی لکه بجلی ښه ده برابر ده ښه جي د بجلی د لوډ شیډینګ مسله ده ستاسو علاقه کې اوس نشته اوس دا 2-3 کال وشو لکه د بجلی څه دغه نشته بجلی پوره بجلی بالکل شته نه ستاسو د علاقې څه نوم دی بجلی شته پوره ده لکه ښه او یا نو څه وجه ده بجلی لوډ شیډینګ دی څه وجه ده چې نشته بجلی بجلی شته جی لکه اوس دا زمونږ 2-3 کال وشو لکه بجلی زمونږ پوره شوې ده لکه بجلی لوډ شیډینګ نه لوډ شیډینګ نه ښه ستاسو په علاقه کې د بجلی لوډ شیډینګ نه ښه نو دا خو ډېره ښه خبره ده دې مطلب به دی چې لکه یو خو به ستاسو په علاقه کې د بیلونو چې کومه ادایګي ده هغه به په ټایم باندې کېږي ریکوري او د بجلی غلا به کمی کېدی شي چې دغه وجه کېدی شي چې ستاسو دا مسله حل شوې ده بالکل یا بالکل ښه جي ښه نو تاسو څه ویل غواړئ چې لکه دا خو ښه خبره ده چې دا لوډ شیډینګ چې کوم دی ختم شوی ستاسو علاقه کې بس په دې خو موږ د حکومت شکرګزار یو او نور څه نشته جی ښه ډېره مهرباني ستاسو بالکل دا کتونکو تاسو کتل دا یو کالر هغه وایي چې زموږ په لکه موږ په لومړي ځل داسې یو خبره هم اورېده مثبته چې د هغې په علاقه کې لوډ شیډینګ نشته لوډ شیډینګ نشته نو دا ښه خبره ده خو د دې کېدای شي چې هم دغه وجې چې د دغه علاقې چې کوم خلک دي هغې خپله ذمهداري پوره کوي په ټایم باندې بیلونه جمع کوي او بل د دې خبره ټول نه غټه وجه لوډ شیډینګ واپډه حکام چې موږ ته بار وایي هغه د بجلۍ غلا ده هلته کې چې کوم دغه ریکوري هغه پوره نه کېږي د غلا د وجې بیا هغه ځایونو کې لوډ شیډینګ کېږي ښه کتونکو موږ به اوس خپل سیګمنټ جاري ساتو او راځئ اوس موږ د بیک پیج څخه خبرونه تاسو سره په هغې باندې خبرې کوو سکولونه کلو شوي دي پرون د کامران منګش صاحب د طرف نه طلباته دا وویلی شو چې په خیر راغلی او دا یو ښه خبره ده د کرونا وبا د هغې د وجې نه صرف د سکولونو انتظام بلکې د ژوند هره طبقه د دې نه متاثره شوې وه او ټول ژوند ولاړو تاسو ټولو ته پته ده د وبا دوران اوس سکولونه کولو شو خو په پېښور کې لا اوس صرف د 8م کلاس نه دغه شروع شوي ځکه چې د وبا چې کوم شره ده هغه لا اوس هم زیاته ده او د هغې د وجې دا چې کوم واړه کلاسونه دي د 8م نه ښکته نرس نه تر 8مه پورې هغه لا نه دي کولو شوي حالانکې مخکې ورځې د
والدین ته میسجونه د موبایل په ذریعہ باندې پیغامات راغلی وو چې سکولونه کولو شو تاسو ماشومان چې کوم دي خپل هغه سکولونه دا را لېږلی شي. خو بیا وروستو لیټر آن دوباره د پیغامات دوباره سرکولیټ شو چې دا هغه د نرسري تر 8مه پورې سکولونه لا نه دي کولو. نو د هغې نه موږ امید لرو چې دغه مسله به هم ډېره زر حل شي او د هغې وجه دا ده چې لکه که چېرې د دې وبا هغه شان احتیاطي تدابیر مونږ اپناو نه کړل نو کېدای شي چې دا بیا د شي دغه شان خدای دې نه کړي چې دا سلسله دوباره شروع کړي. نو شعور پکار دی چې مونږ دغه شان د خپل بچو په باره کې سوچ وکړو، د خپل نوي کول په باره کې مو سوچ وکړو چې د دې د مستقبل باره کې سوچ وکړو او مونږ نه صرف په خپله باندې دغه احتیاطي تدابیر اپناو کړو بلکې خپل ماشومان هم داسې ټرین کړو چې هغوی دا احتیاطي تدابیر چې سکول ته ځي که مونږ بازار ته ځو که دفتر ته ځو مونږ د دې خیال وساتو ځکه چې کله ښه جي. بل د دې نه علاوه مونږ تاسو سره یو بل خبر دغه کوو د ګرمي ډېره زیاته شوې ده او اچانک چې کوم دی نو پاره د 50 ډګري ته تلو امکان پیدا شوی دی او یکدم د جون میاشت شروع شوه، جون جولای اګست دا زیاتر ګرمې میاشتې خو یکدم ګرمۍ کې اضافه شوی. موږ احتیاطي تدابیر پکار دي د ګرمۍ سره متعلق چې د موسم چې کوم دی خشکیږي دغه کېږي د ګرمۍ لهر راځي نو د سره بیا هغه شان بیماریانې او دغه هم راځي. نو پکار دی چې احتیاطي تدابیر موږ وکړو، د هغې دپاره ځان تیار کړو. پرون د دې نه علاوه یو بل ډېره غټه واقعه په پېښور کې چې کوم دی هغه شوې وه او دا واقعات به کېدل خو په هغې کې پیشرفت شوی دی. جعلی فنگر پرنٹس بنانے والے گروہ کے 4 اعلیٰ تعلیم یافتہ ارکان گرفتار. تاسو اندازه ولګوئ په پېښور کې داسې بلکې په پېښور کې نه په غونډ ملک کې داسې خلک هم و داسې ګروه چې هغه اعلیٰ تعلیم یافته وو او هغوی په جعلي فنګر پرنټس کې چې کوم دی د دې په دغه کې ملوث وو او په دې په ذریعه باندې به دوی مختلف کرایمز کول لکه موبایل سیمز روباسل، د هغې نه علاوه د هیڅ پیسه چې کوم اکاونټس دي هغه جوړول، بیا د خلکو هغه دغه د هغې نه پیسې وباسل. نو په دې کې مختلف دغه هغه پرون پولیس ډېره غټه کاروایي کړې ده او دغه کسان یې ګرفتار کړي دي. نو دا یو ښه پیشرفت دی. خوږو کتونکو موږ سره یو بل کالر دی په لاین راځي، ګورو چې هغې څه ویل غواړي. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ اسامه خبرې کوم د سوات نه. جی شهاب صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ جی موږ به دا ووایو چې د بجلۍ په حواله تاسو خبرې تاسو درخواست کوم چې تاسو لږ د خپل ټي وي والیوم سلو کې ځکه ستاسو اواز به بیا ته نه راځي. جی شهاب صاحب جی 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 وایي تاسو څه ویل غواړئ؟ بجلۍ په حواله خبرو نو دلته د سوات کې دا دویمه درېیمه ورځ د سهار بجلۍ اکثر لاړه شي او د ډېر ناوخته پورې نه 11 بجو پورې 12 بجو پورې نه او زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې لکه د لوډ شیډینګ په باره کې په ټول پاکستان کې لکه بجلي صحیح کړي ځکه چې لوډ شیډینګ دی ډېر. ستاسو په علاقه کې څومره ده لوډ شیډینګ دورې څومره ده کله څومره ګنټې لوډ شیډینګ وي؟ هلو جی دا خو دغه تقریبا 6-7 غنټو پورې 8 غنټو پورې لوډ شیډینګ دی. د شپې په 1 بجه باندې 2 بجه باندې لاړ شي. نو تاسو لکه وابډې حکام خو هم دا وایي که نه چې لکه کوم ځای کې د بیلونو ادایګي نه کېږي، کوم ځای کې د بجلۍ غلا ډېره کېږي نو هلته کې هغه حساب سره دا لوډ شیډینګ کېږي. نو ستاسو په علاقه کې څه پوزیشن دی؟ خلک بیلونه داخلوي؟ جی زمونږ په علاقه کې خو چې بیلونه راشي نو اکثر پکې یو 3-4 ورځې که نه نو هغه خپل بیلونه چې خلک دي نو هغه ښه په ټایم داخل کړي. او نور د بجلی د غلا داسې څه شکایت خو نشته؟ څه خلک داسې کونډې لګول یا دغه لګول؟ نور داسې شکایت نشته دلته څوک، بس کونډې چا هم نه دي لګولي چې لکه ټوله دغه عامه بجلي ده. او جی نو تاسو وابډې کې حکامو سره چا سره خبرې دا شکایت هغوی ته هم ویلي دي چې دغه شان داسې مسله د هغوی څه وایي تاسو ته؟ نو دلته خو مونږ لکه زمونږ په خپله عمر لږ کم دی خو ما دا کال ځکه وکړو چې ما یې دونه لکه دو بجلۍ په حواله کې خبرې کوي
ښه ډېره مهرباني جي مونږ وایو چې ستاسو دا مسلې دي حل کړي شي. عوامو له هم پکار دی چې هغې هم لغونته کې د خپلې ذمهدارۍ احساس وکړي او حکومت سره تعاون وکړي، ځکه چې هغې بار بار هم دغه د وابډې حکام هم دغه کوي چې کوم ځای کې چې د بجلۍ غلا کېږي غونډې لګي او په غلطه طریقه باندې بجلۍ د هغې استعمال کېږي، نو بیا هغه ځای کې د ریکوري دپاره دغه دپاره هغه حساب سره لوډ شیډنګ کېږي. 8 غنټې لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. د دې نه مخکې یو کالر څنګه چې تاسو وکتل هغې مونږ ته وویل چې د هغې په علاقه کې لوډ شیډنګ بالکل نشته، نو هم دغه وجوهاتي ایټ د اینډ چې په دې باندې ریسرچ وشي د دې تحت سړی ورسي، نو هم دغه وجه چې هلته کې د بجلۍ غلا کېږي په ډېر غټ تعداد کې. او که بیا څه بل څه وجه وي نو د هغې له هم وابډه حکام له پکار دی چې دغه ایډرس کړي، خو زیاتر وجه هم دغه وي چې د هغې د ریکوري مسلې د بیلونو د بجلۍ د غلا مسلې، نو د هغې د وجې دا مسایل بیا مخې ته راځي. د ګرمۍ موسم دی، موږ امید لرو چې دا مسله دې حل شي. بالکل جی موږ تاسو سره دا خپل په اړمني سیګمنټ کې د اخبار چې کوم سرلیکونه موږ تاسو سره شامل کړل او اوس به یو بریک طرف ته ځو. د بریک نه پس بیا نوی سیګمنټ شروع کوو. کتونکو پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو دا پروګرام مشرق مارننګ سپیشل کې زه هم تاسو سره صابر شاه هوتی. دا پروګرام چې کوم دی د پیر دروازې نه جمعرات پورې به زه تاسو سره هم د 10 نه 11 بجو پورې او په دې کې به موږ د حالت حاضره په دغه باندې مختلف موضوعاتو باندې خبرې کوو او په دې سیګمنټس کې موږ خبرې کوو د خپل چار پیرچل د خپل ګردون اواز چې کوم هلې ځلې دي هغې سره ریلیټډ. موږ د دې حوالې سره څه د خلکو سره هم خبرې کړې دي او د هغې رایه هم موږ اخیستې ده. که موږ اوس وګورو نو زموږ موجوده په پېښور کې خو مسایل ډېر زیات دي، بلکې هغه زه وایم چې د پېښور مسایل نه دي بلکې هغه زموږ د پورا ملک مسایل دي او هغې ته د سنجیدګۍ سره د کتو کوشش نه کېږي، که هغه انتظامي د طرف نه ده او که هغه زموږ د خلکو د طرف نه ده، کوم خلک چې دې سره ریلیټډ دي. همیشه هم دا کېږي چې موږ دا څیزونه ډېر سنجیدګۍ سره نه اخلو او هغه ډایرکټ د عام سړي ژوند چې کوم دی هغه متاثره کوي. که موږ وګورو مهنګایي ګورو، مهنګایي شر وګورو، خلک عام عوام هم دغه جاړي، حکومت خو قیمتونه طے کړي هر څه وشي، خو په هغې باندې بیا هغه احکاماتو باندې عمل درآمد کول هغه یو ډېره غټه خبره ده او دا شکایت بار بار راځي چې حکومت قیمتونه خو د هغې تعین خو وکړي، خو په هغه قیمتونو باندې هغه سرکاري چې کوم نرخنامې دي د سرکار د طرف نه چې کوم د عوام له د ریلیف ورکولو لپاره یو طریقه کار طے شوی دی، په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. د ګرانۍ حوالې سره موږ خبرې کړې دي، د خلکو رایې موږ اخیستې ده، نو راځئ د هغې رایې ګورو چې هغې په دې هکله باندې څه وایي. دا موږ چې پنجاب نه راوړل ته فارمونه او ډیمونه دي او پېښور کې هلته کې ډګر کې دې باندې بولیږي کې مختلف ریټونه دي بیل بیل او بس ریټونه بیل بیل ریټونه دي چلیږي. د جي مهنګایي ډېره زیاته شوې ده نن سبا ډېره. 15 کاله مخکې چې کومه مهنګایي واغسې اوس نشته، ډېره زیاته مهنګایي ده. هر یو شی ګران دي، سبزي ګران ده، اوړه ګران دي، غوړي ګران دي، هر یو شی ډېر زیات ګران شوی دی. د وس نه بار د مور نن سبا ډېره زیاته ډېر تنګ شوي ده خلک هم نن سبا. بیا چې دي هم په 15 او 10 باندې دي والله سال نه راغلي د 300 روپو خرڅ هم کړی والله کو بازار هم وي. د حکومت هم دغه ریټ دی او زمونږ هم دغه ریټ، حکومت هېڅ فرق نه، حکومت هم دغه 15 روپۍ ریټ ورکړی دی، موږ هم دغه خرڅوو او خرچې کې د سال نه راغلي 300 روپو خرڅ هم کړی دی او 300 ته وخوړی دی. نو دغه شی دی ولا ناستې بازارونه نشته دی، نو دغه لاکډاون دی ولا بس څوک د کوره نه راوځي نو او بازارونه دغه دي سوداګانې پرتې دي ولا او خرڅېږي نه. نو وره دا اشنغرۍ د پېښور بازار دلته کې چې کم یو څیز له ورځي خو یو په ډبل ملاوټ هم دي او چې وګورې دلته ښه کولۍ هم د جوسو دوکانونه د نورو شکرین کولۍ هم استعمالېږي، ښه غټې چې اول یې مبلوز راواغېستې مالوچ پکې وو، که ډي سي دي که اې سي دي دلته راځي چکر ووایي بیا ځینې د دې به څوک غم کوي. په ایمان ښه کولۍ او ملاوټې دي، 2 نمبر څیزونه خرڅېږي. ښه ریټ چې وګورئ چې سرکاري ګاډي چېرته موبایل وي نو ریټ چې 50 وي نو به دلته کې موبایل مخکې هغه بیا ریټ کم استعمال کړي چې هغه خواشي بیا یو په ډبل ګران کړي چې ودې وروره دا ولې ده او یاره بس عمران خاني تا ته پته نه ده
تپوس د دې پکار دی چې یو په ډبل باندې د دې تپوس وشي لکه سزاګانې پکې د خلکو له ورکي بس چې صرف یا میډیا والا راشي یا مطلب پولیس یا ډي سي دغه نو ټایم کې دغې چیک وشي بیا ریټونه یو په ډبل ګراني حکومت له پکار د دې ښه ټایپ روکتام وکړي د دې څیزونو تپوس وکړي دا ملاوټې ختمې کړي که په پیو کې ګورې هم په ایمان د وګوره دا بیمارۍ څومره زیاتې شوي دي چې کوم یو سړي ته ګوري شوګر او بلډ پریشر او دا خدي او دا ټول هم دا څیزونه د ملاوټي دي تا اورېده پکار دی حکومت له د دې ښه ټیټ تپوس پوښتنه وکړي هر یو سړي ته وایي چې وروره الټې دلته په دېشنغرۍ کې راځوړن کړي چې دا تاسو څه کوئ یا نو زما دغه دی حکومت ته انشاءالله چې دې باندې څومره زر تر زره کاروي کوي چې وکړي چې دا ملاوټ دا کیسې بیسې ختمې کړي داسې کار دی وروره چې دلته دا ګراني ډېره سیوا شوې ده پوه شوې خلک ډېر په غربت باندې اوړېدلي دي ټول خلک چې کم دی وروره څوک یو بل سره په قهر اړولي پوه شو یو بل سره په لانجه باندې اړولي عمران خان ته زمونږ دا خواست دی وروره چې دا ګراني کمه کړي پوه شوې زمونږ غریبي ده د ټولو غریبي ده داسې دلته چې راسه ولاړ دي د دې ټولو غریبي ده خو زمونږ دا خواست دی وروره چې د هر څه ارزانه کړي یو خو مزدوري نشته دی په هفته کې 2 چوټیانې دي پوه شوې په هفته کې 2 چوټیانې دي نه چا سره خو چې شته هغې خو ښه خوشحالې دي چا سره چې شته که نه هغې غم نه کوي خو دا چا سره چې نشته دی هغې چې کم دی غریبانان دا ګوره دا ټول دلته والله سان نه چې کم دی که نه ما 3 سورلۍ کړي دي سان نه 3 سورلو باندې زه کور وساتم خپل بچي پې وساتم څه چل پې وکړم په 3 سورلو خو نه کېږي نو وروره دا زمونږ عمران خان ته منشټر ته دې ته ووایي چې دا 2 ورځې دا چوټي کمنه دا ختمه کړي یاره جی داسې کار دی چې څه خو الریډي په ملک کې لکونه خلک د بېروزګارۍ چې کم لکیر دی هغې نه لاندې ژوند تېروي او په دې کې دی لاکډاون هم لګوي 2 ورځې لاکډاون د غریب دپاره دا ډېر غټ معنی لري نو حکومت له دا پکار دي چې لاکډاون کې لږ نرمي راولي او د 2 ورځې چې کومه چوټي ده دا ختمه کړي باقاعده خلکو ته د اویرنس کمپین وچلوي چې هلکه تاسو به SOPs فالو کوئ SOPs فالو کوي خپل روزګارونه کوي دا غریب خلک دي نو دی به څه کوي الریډي ملک کې دومره غربت دی بهر چې کوم ملکونه دي هغې هم په ویزو باندې ریسټرکشنز لګولي د کرونا د وجې نه نو خپل ملک کې پکار دی چې لا غونتې روزګار دپاره توجه ورکړي حکومت او الریډي زموږ ملک چې دی په قرضو کې په دې غربت کې ډوب دی نو خواست کوو حکومت لا چې دا لاکډاون کې لږ نرمي راولي او بالکل د 2 ورځې چوټي هم ختمه کړي د 2 ورځو د وجې نه د کوم چې کراوډ دی دا نور هم سیوا کېږي بیا پوه شي هفته کې 3-4 ورځې ټول خلک په یو ځای راوځي نو ښه خبره دا ده چې لاکډاون ختم شي دا خبره چیک اینډ بیلنس نشته سر چیک اینډ بیلنس نشته څوک د تپوس والا نشته هر سړي منمني جوړه کړې ده ځان له په خپله باندې چې کم دی ریټ لګوي د دې چیک اینډ بیلنس پکار دی او یو خو دا حکومت چې کوم پالیسۍ دي زه خواست کوو چې یاره دې پالیسۍ کې د غریب اول پرایورټي دا کړي چې یاره د غریب سړي پکې خیال وساتي نو دا هم لکه یو خبره ده که نه چې حکومت له پکار دي چې غریبو دپاره هم د مخته بجټ هم را روان دی په دې کې چې غریب دپاره چې کم از کم څه نه څه ریلیف خو عوام له ورکړي دا خواست کوو جي خو چونکې اوس مطلب دی که مونږ حکومت نه ګنهګارو جي که نه که تا ته اوس ګورنمنټ یو شی لګولی دی فکس ریټ او هغه ته بیا ګران خرڅوي دا په مونږ ډیپینډ ده مونږ زیاتی کوو چې بھائی تا ته حکومت ریټ لګولی دی او تا هغه نه خرڅوي په هغه ریټ باندې او ته زیاتی کوې نو ګورنمنټ ته پکار دي چې داسې خلکو باندې چاپې ولګوي او دا ونیسي ګرفتار کړي دې خلاف ایکشن والی داسې کار دی جی یورپ کې دا یورپي ملکونو چې دي په دغه ګورنمنټو سره چې دی نو عوام ډېر تعاون کوي مونږ عوام چې دی دا تعاون نه کوو لکه تاسو ووایئ چې یاره داسې دا ماسته یا پی وغیره دا ګران شو ټیک ده نو ګورنمنټ خو تا سره داسې اوس نه ګرځي که نه زه به لنډ مثال مثال به درکم لرې مزه د صفایي باره کې مونږ ته ګورنمنټ ځای په ځای دا ډسټبین ایښي دي ټیک ده ښه روان یو ام خورو کیله خورو ټیک ده جي د هغې چلکه چې دی مونږ سړک ته وغورځوو ښه راسره مخامخ دا دغه پروت وي ډسټبین هلکه تا ته ګورنمنټ کړي دې کې وغورځوو که نه بل مثال در کوم جاپان یو ماشومه وه جي مور سره روانه وه او ټافي خوړه ټافي هوا لګېده هغه ټافي چې کله هغې دا کړه او هغه کاغذ چې هغې ډسټبین کې غورځاو نو هغه ته هوا یوړو چې هوا ته په مخه کړه نو هغه کاغذ مخکې دا ماشوم ورپسې نو سمن ډېره لرې لاړه هلته هغه کاغذ راونیو او د هغه ځای نه بیا را روانه وه راله او په هغه ډسټبین کې کاغذ ور وغورځوو نو موږ له دا شی پکار دی جي حکومت یوازې موږ نه ګرمو
اک چاهه که د عمران خان حکومت د نواز شریف حکومت چاچی مونږ هغه आवाज نه کړمو مونږ لم پکار دي چې مونږ هم کوو کنه اصلاح د خپل کور نه پکار دي مونږ لا پکار دي چې مونږ د خپل کور نه اصلاح وکړو جی بالکل تاسو د عوامو چې کم شکایاتو هغه هم اوریدل د عوامو په مهنګای حواله سره کم چې تاثیرات هغه مونږ تاسو ته مخکې کړل مونږ خبرو کو نو د چکن د ریټس سو وخت کې ډیره زیاته یو دغه د چکن قیمتونه چې کوم هغه د تاریخي او په تاریخ کې دومره زیات شوي چې لکه مخکې چته چا دومره ریټونه هاي نو کتلې 330 روپۍ ته د دې پی کیلو د فارمي چرګې ریټس خاتلی دغه شان د فارمي دغه خبره کوم کو د انډو خبرو کو نو هغه هم قیمتونه لا تر اوسه پورې د جون میاشت چلیږي او قیمتونه د 170 180 روپۍ لکه دا د خلکو ګمان کې هم نو چې دا شیونه هم د پروډکټس باندې زیات دغه د قیمتونه به هاي کېږي کومه د غوښه خبرو کو غوښه کتا سو ګوره په سرکاري ریټس یو دی خو په بازارونو کې تاسو وګورئ کومه شروع شو د اندرونی شهر بازارونو چې کم دي کومه په صدر کې ګورو کوم په حیات آباد کې ګورو نو قیمتونه چې کم دي نو پاغي باندې هغه شان عمل د چکن ریټ چې نن چې کم دي نو یا خو دومره یو قیمتونه کې دومره غره غلي و اضافه شوی و خو نن نه چکن ریټ تاسو ګورئ دا 221 روپۍ ته اوس راکوز شوی دی او د هغې وجه دا ده چې زیاتر خلک مارکیټ ذرایع خو هم دا وایي چې دا چې کوم بیوپاریان دي د تجارت سره د کاروبار سره چې کوم منسلک دي چې کله های کورټ په دې باندې یو فیصله وکړه چې ډیپټي کمشنران چې کوم دي د هغې وجه کوم دي د ملک نه چې کوم بهر د سپلای کېږي د چکن او د نور د خوراکي مواد نو په هغې باندې به هغې چکن بیلنس ساتي و دا به بهر ملکونو ته نه سپلای کېږي په هغې کې سبزي او فروټ او دغه شیزونه هم شامل وو په زمونږ صوبه یا زمونږ د ملک خبرو وکړو نو دا د هر څیز نه مالا مال دی که نه خو لکه دا ده چې د دغې وجې هم خلک وایي چې دا هم یو وجه ده چې هغه بیوپاریانو د قیمتونه دغه کو اوس که موږ راشو د سبزۍ ریټس ته راشو او د سبزۍ ریټ مونږه دغه وکړو دا اوس د حکومت د طرف نه چې کوم د الو چې کوم پی کیلو قیمت دی نو هغه 40 روپۍ دی دغه شان سرخ الو چې کوم دی هغه 50 روپۍ دی او ورسره الو سرخ نیا چې کوم دی نو دا 60 روپۍ دی دا تاسو ته اول د دې لغون ته کې د دې قیمتونو تفصیلات ویم او بیا به تاسو ته پدې کې چې کوم فرق دی او عوام له چې آگاهي ورکول پکار دي چې په عوام کې شعور پیدا شي دا تاسو ګره درې قسمه د الو درې قسمه ما تاسو ته وي او دغه شان د پیازو چې کم دی هغه 30 روپۍ دی ټماټر ملکی چې کم دی نو هغه 20 روپۍ او دغه چې کم دی کچالو هغه 50 روپۍ دی دغه شان کچالو او کچالو اروي چې کم دی نو هغه 110 روپۍ دی سبز مرچ 50 روپۍ شملا مرچ 90 روپۍ لیمو 100 روپۍ او بینگن چې کم دی هغه 50 روپۍ دی بینگن بل چې کم دی دغه لمبا هغه 60 روپۍ دی دغه شان کیرا 40 روپۍ لهسن 100 روپۍ او نور قیمتونه چې وسره موږ دا مختلف سبزیانو دغه قیمتونه دي مټر 210 روپۍ خو مسله دا خو د حکومت تر طرف نه دا نرخنامه ده دغه شان د فروټ ریټس د تاسو سره شیر کوم نه چې کوم دغه د فروټ چې کوم ریټس دي هغه عام لنګړه چې کوم دی هغه حکومتي چې کوم ریټ دی هغه 80 روپۍ دی عام سنتری چې کوم دی هغه 140 روپۍ دی عام مالوا چې کوم دی هغه 80 روپۍ دی دغه شان چیری 280 روپۍ خرمانی پشاوری 180 روپۍ او آړو 170 روپۍ آلو چپ چې کوم دی هغه 180 روپۍ او د دې نه علاوه خربوزه په 75 روپۍ او تربوز چې کوم دی هغه په 40 روپۍ دی دا د حکومت تر طرف نه چې کوم قیمتونه طے شوي دي خو د دې برعکس که بیا موږ وګورو چې په مارکیټ کې موږ د قیمتونو جایزه واخلو نو په دې کې یو ډېر غټ فرق موږ ته ښکاري حکومت خو دا نرخنامې جاري کړي خو په بازار کې چې کوم د دې بیوپاریان دي د کاروبار سره چې کوم تړلي خلک دي هغه په دې باندې عمل درآمد نه کوي د هغې بیا خپلې مسایل دي په ریپورټ کې موږ چې کوم جوړ کړی تاسو وکتل په دې کې موږ یو سبزي فروش سره هم خبرې کړې وې هغې هم دغه خبره وکړه چې حکومت نرخونه هم دغه دي د کیمرې مخې ته خو دې هم دغه خبرې کوي خو په حقیقت کې چې کوم دی په حقیقت کې
دی په دغه باندې عمل درآمد نه کوي. د هر چا خپله خوښه د بازار کې د خپل طرف نه هغوی د اشیا قیمتونه چې کوم دی هغه مختص کوي او هغه هم هغه شان دا د نرخنامو ریټ تاسو نرخنامې وکتې خلکو له پکار دي خلکو شعور ډېر زیات ضروري دی په دې نرخنامو باندې نمبرې لیکلي په دې باندې رابطې کول پکار دي دا کتل پکار دي تپوس کول پکار دي چې حکومت کم نرخنامه کې کم ریټونه د دې دپاره مختص کړي پکار دي چې په دې باندې عمل وکړی شي او په دې باندې څنګه چې تاسو ته پته زموږ مشرق مارننګ سپیشل پروګرام دی کې مختلف سیګمنټس دي په دې کې مختلف سیګمنټس کې موږ تاسو سره په دې باندې خبرې کوو. نو زموږ یو بل اهم ایشو اهم مسله ده هغه څنګه زه تاسو ته یو ځل بیا وایم چې صرف د پېښور دغه مسله نه ده بلکې دا د غون ملک مسله ده. هغه دا د کرونا SOPs باندې عمل درآمد. پرون اتوارو هفته اتوار د حکومت ته طرف نه د لاکډاون پابندیانې وي. د لاکډاون په اړه کې ډېر څیزونه ټرانسپورټ او بازارونه مین چې کوم دي زیاتره د هغې د بندولو احکامات وي. خو که بل طرف ته موږ وګورو نو زموږ رویې څومره اهم مسله ده. غونډه دنیا د دې د وبا د وجې دومره متاثره شوه نو په هغې باندې هغه شان عمل د عوام څه وایي په دې باره کې راځئ موږ پرون موږ خبرې کړې دي خلکو سره چې هغوی په دې باره کې څه ویل غواړي. بالکل جی احتیاط ښه شی دی جی بالکل دا خو موږ دپاره وایي او حقیقت کې چې بیماري شته جی ولې چې زموږ خپله کور کې کورنۍ والا تېره کړې ده ډېر خطرناک شی دی خو بس څوک یار مجبوري ده کور کې غوستیم چې دې د وجې روزو دې کارونو مارونو ته ګینې په کار خو دا ده چې کور نه مونږ نه روزو او په دې باندې چې څونه زموږ دغه کېږي چې په دې باندې مونږ د دې مخنیوي وکړو ودرېږو ورته جی بالکل دا بیماري شته جی دا نه هر چا دپاره پکار ده چې ماک استعمالوي جی. تاسو ته ښه پته ده چې لکه مطلب څنګه ډاکټران دا خبرې کوي که نه نو ډیفینیټلی چې هر قسم یو شي د هر چا شوبۍ کو ټرانسپورټ یې موږ پې پوهېږو او که مطلب بیماري نو ډاکټران پې پوهېږي نو کیر چې دی ډېر ښه شیز دی دې باره کې چې دی مونږ چې دی نو ډاوټس لکه بعضې خلک چې دی دا ګډې وډې خبرې کوي چې یاره ماسک ښه شیز نه دی یا دا چې دا چې دی پروپیګنډا نه کو نور صحیح او کو نه مطلب تا خو د دوړې نه بچ کوي ستا خو یو مطلب خپل ضمیر چې دی زړه خو مطمئن یې که نه مطلب دا چې ما ماسک اچولی دی دې دپاره باقي مرګ او ژوند دا موږ مسلمانانو په دې زموږ ایمان دی هغه د الله لاس کې دی. که ما خپله کرونا تېره کړه اول روجې نه ونیسه د اخر روجې پورې سخته بیماري ده څښا بیماري ده ما خپله را باندې تېره شوې ده دغه بیماري او دا زه ټولو عوام ته دا وایم چې لږ تاسو احتیاط کوئ د دې بیمارۍ سره او هر سړی مکس لګوئ که نه که ما په خپله باندې دا بیماري مکمله یو 25 دین تېره کړې ده ما علاج کړی دی ښه زبردست علاج مې کړی دی او په دې کې داسې ده چې ما ته 3 واره خپله مرګ داسې راغلی چې زه وایم چې بس مړ شو. زما خپله کوڅه کې 3 کسان د دې شي نه وفات شوي دي. یو کس زموږ رشتهدارو د بنو هغه وفات شوی دی هسپتال کې د دې شي نه وفات شوی دی او هر سړي ته دا زه وایم چې بای تاسو د دې شي تاسو ښه زبردست ماکس لګولو او ښه حفاظت کوئ دا یو ځان حفاظت یا کوئ او د بل یا کوئ. زه یو څو خبرې کوم جی د SOPs باره کې حکومت خو جی دا 2 ورځې چوټۍ دي او 8 بجې دوکانونه بندېږي دا کاروبار بندېږي د 2 ورځو سره جی د دې 15 ورځو چې کوم سیل بیس او مزدوري وکړي د 2 ورځو ایله دا خرچه پوره کړي. SOPs داسې شی دی چې څوک پې عمل درآمد نه کوي که دې باندې چېرته کېدی نو انشاءالله نه به دا 2 ورځې چوټۍ نه وي نه به ورکړي دا چې کوم د 8 بجو ټایم هر سړي به خپل روزګار کولو باقي د تنخوادار طبقې والا خو ماشاءالله دا تنخوا به اوچته شي موږ پې خوشحاله یو خو چې دا غریبانان دي دا کوم چې لاندې دا دکانداران دي دا تاجر برادري دا ډېر کمزوري دی باندې له خیال وساتي 2 ورځې چوټۍ نه ختمې کړي هر سړی به خپل کار کوي SOPs باندې به عمل دا جي داسې کار دی چې نن سبا هر سړی تنګ دی چوټۍ نه دي کاروبار نشته روزګار خراب دی دا 2 ورځې چې کوم چوټۍ نه وشي دې کې خلک دومره بېګړاو شي چې دې کې د SOPs څه چې خپل د رزق درک هم ورسره نه لګي که چېرته حکومت څه نه څه نرمي وکړي او دې کې ګزاره وکړي او د غریبانو باندې خیال وکړي نو دی به خپل څیز باندې عمل وکړي او دغه به وکړي باقي خو SOPs خو دی دپاره ډېر ښه شیز دی د انسان دپاره ځکه چې دی ته پې فایده ده حکومت چې د اقدام اوچت کړی دی دا د دوی د فایدې اقدام یې اوچت کړی په 15 روپۍ ماکس دی پکار دی چې دا واچې نور خو څه شته دی نه.
جی بالکل تاسو دا وکتل د خلکو د SOPs باره کې رائے اصل مسله اصل وجه هغه رویې دي زمونږه تاسو کتل هر کس وایي چې ماسک ضروري دی احتیاطي تدابیر ضروري دي او د دې وبا د وجې تاسو کتل ومرېدل چې د هغې خپل چې کوم نږدې خلک دي هغې متاثره شوي دي د هغې د دې د وجې قیمتي جندونه چې کوم دي هغه ضایع شوي دي او خو د هغې نه باوجود که موږ وګورو نو خلک چې کوم دی نو هغه شان د احتیاطي تدابیر SOPs چې کوم وضع کړی شوي SOPs دي په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي پکار دا دی چې مونږ یو داسې یو کوم دغه ورکو کردار ادا کړو چې مونږ په دې شیزونو باندې عمل درآمد یقیني کړو ځکه چې دا د دې فایده زمونږ ده زمونږ سره خوا چې زمونږ خپل خپلوان دي کوم زمونږ نږدې خلک دي هغې ته د دې فایده ده او مونږ د دې احتیاطي تدابیرو باندې عمل درآمد وکړی شو په نور ملکونو کې تاسو وګورئ زیاترو ځایونو کې اوس ماسک هم هغې لکه د اجازت ورکړه چې کوم کارونه چې کوم دي نو دا ضروري دي چې موږ هم یو نارمل لایف ته راشو کتونکو دا زموږ پروګرام مشرق مارننګ سپیشل د هر پیر نه تر زیارت دروازې پورې به زه به یم تاسو سره او په دې پروګرام کې موږ چې څنګه تاسو ته معلوم وي چې 2 سیګمنټس به په هغه کې به موږ تاسو سره د اخبار سرلیکونه د اخبار اهم خبرونه او په بل سیګمنټ کې به موږ تاسو سره د عوام نه ډایرکټ د هغې مسایل د نرخنامو سره ریلیټډ کوم چې عوام سره ډایرکټ ریلیټډ مسلې دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو مالا راکې اجازت صابر شاه ہوتی ستاسو نه اجازت غواړم ډیره مننه السلام علیکم